بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان وجد الفعل ما يدل على الحدث فيعم الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيرها لفظا وجاز لم يجب العطف ولم يمتنع فلا ينتقض بمثل ضربت زيدا وعمرا لوجوب العطف فيه. حجمن مفعول معه بیان شروع کړو او دو مباحث هم به ذکر کړو. یو کم تحقیق علامه جامد مفعول معه لفظی ذکر کړو هغه موږ بیان کړو او دویم تعریف د مفعول معه ذکر کړو. نو اول باس کی موږ دا ویلو چې مفعول معه کې الف لام په معنا د الذی ده، مفعول په معنا د فعل ده او معه معنا د لمصاحبته. به کله د فاعل سره مصاحب وي یا د سوا فاعل ور سره مصاحب وي په صدور د فعل کې او کله مفعول به ور سره مصاحب وي په وقوع د فعل په مفعول به باندې اور سرم دا ویلو مفعول معه کی معه مفعول ما لم يسمى فاعله ده. نو به نسب سر رفع سره بچو نسب خو نشو ورکواله بس وینه به ورکو نو رفع ځکه لازم النسب دی او څوک وی چې نائب فاعل بکی ضمیر دی چې هغه مصدر تراجی دی او معه دا بس ضرب دی منصوب دی. معه کی ضمیر به الف لام ته وی راجی دی. دیو نمبر بحث کم د مفعول معه تعریف کړو هو داغه اسم ته ویل کیږي مذکور بعد الواوی واوی چې د واو نه پس به ذکر وی دوا لمصاحبه معمول فعل لمصاحبته د کلمه صاحبتی مصاحبته د کنه د واو نه بس ذکر کیږي چې دا ملګری د فعل د معمول سره فاعل یا د مفعول سره نو درې ځا شو هغه اسم ته ویل کیږي بس ته او نه ذکر وی او دریم زکه چې دا به مصاحب وي د فعل د معمول سره په مکان کې او یا په زمان کې به فعل عام د لفظن ذکر یو کا مانن ذکر وی. برحال دو مباحث شوی دریم بحث اخیره بحث توجه جی بر ګورئ دغه د مفعول معه د عامل دو اقسام بیانې او یو وای د مفعول معه رته د اعراب په اعتبار سره څلور اقسام بیانې. دا کوم اسم چې مفعول معه حقیقي دغه څلور اقسام د اعراب په اعتبار سره بیانې. فعل به اعتبار سره دو اقسام څنګه نو د مفعول معه عامل فعل دا دو قسمه کې دي شي. کله لفظي وی لفظ کی ذکر وی لکه مخکې مثالونه تیر شوی استوى الماء او استوى لفظ کی ذکر دی او کفاک وزیدن کفاک لفظ کی ذکر دی او کله فعل معنوي وی لکه مثال کې ویلو ما شاء څنګه دی ما لك وزيدا ما لك ما تصنع بمعنى باندې دا تقسیم کوي او غدا سی وایو چې مفعول معه څلور قسم لري اعراب به اعتبار سره توجه جی. فعل به یا لفظي وی یو یا به فعل معنوي وی دوا به فعل لفظي وی دوا قسمه. عطف جائز دے عطف جائز نہ دے. فعل معنوی دو قسمه عطف جائز دے عطف جائز نہ دے. مجموعی سو صورت شو فعل لفظی دے عطف جائز دے فعل لفظی دے عطف جائز نہ دے فعل معنوی دے عطف جائز دے فعل معنوی دے عطف جائز نہ دے. بس تاسو نوې سبق دریم بحث د دې نشو چې مفعول معه په څلور قسمه شو. اوس راځي حکم واوري د اعراب والا
اول قسم کچره فعل لفظی وی عطف جایز وی نو حکم دا دی چې عطف هم کولی شي وو نه پس کم اسم ذکر دی دا معطوف جوړ که معطوف علیه اعراب ورته ورکه دا هم کولی شي او یا وو په معنا د مع کم مفعول معه جوړ که منصوبې کا ونه رسېدی بیا واورئ اول صورت کچره فعل لفظي و عطف جایز و دو قید شو نو حکم وو نه بس کم اسم ذکر دی معطوف هم جوړولی شي چې معطوف علیه اعراب ورته ورکي او وو په معنا د مع هم جوړولی شي چې دغه اسم مفعول معه کې هم منصوبې کې نه رسېږي د هغې لپاره مثال لکه جئتو بر وګورئ جئتو انا وزیدن زید ته وګورئ د دې عطف په تو باندې جایز دی جئتو افعال دی نو زیدن معطوف کا هغې اعراب ورکه مرفوع یې ووایه جئتو انا وزیدن او داسې هم کولی شي چې زید مفعول معه کې منصوبې کې وو په معنا د ما کې جئتو انا وزیدن نه رسېږي دویم صورت کله چې فعل لفظي وي او عطف جایز نه و نو په دغه صورت کې فقط مفعول معه جوړولی شو عطف نه کېږي نو لکه جئتو وزیدن به وایو وزیدن نه شو ویلی عطف نه دی جایز نو چې نه دی جایز فتعین المفعول معه متعین شو که نه پوهېږي پې دا خو اسانې مسلې دي دریم فعل معنوي وي توجه او عطف جایز وي نو په دغه صورت کې به فقط عطف کوو داسې نه چې مخکې به شان دواړه جایز دي بیا واوره فعل معنوي وي عطف جایز وي نو فقط دغه صورت دی که نه دا لرې کوي صحیح ده که نو تعین العطف فعل معنوي دی عطف جایز دی نو مفعول معه به نه جوړو معطوف به جوړو معطوف علیه ولا اعراب به ورته ورکوو ورسېدلی بي څلورم په دې کې دویم فعل معنوي دی عطف جایز نه دی اوس مجبوري ده مفعول معه به جوړ کړو مجموعي طور څو صورت شو به یې ویم یو بېره ګورئ ته فعل کله لفظي وي مفعول معه کې کله معنوي وي به چې لفظي وي دوه قسمې معنوي وي دوه قسمې واوره که فعل لفظي وي عطف جایز وي نو د واو نه پس کوم اسم دی معطوف هم جوړولی شي د معطوف علیه اعراب ورته ورکي مفعول معه هم جوړولی شي منصوبې کې فعل لفظي دی عطف نه دی جایز په دې صورت کې وو نه پس کم اسم ذکر دی مفعول معه به جوړو عطف نه کېږي نو دریم فعل معنوي دی هغه لږ ته بر وګوره فعل معنوي دی عطف جایز دی وو نه پس کم اسم دی معطوف به جوړو معطوف علیه اعراب به ورته ورکوو مفعول معه به نه جوړو تعین العطف څلورم فعل معنوي دی عطف نه دی جایز وو نه بس کم اسم ذکر دی مفعول معه به جوړو عطف نه کېږي نو منصوب به وي بس دغه مسله شو دا درېیم بحث و کیسه ختمه ورته وګورئ فإن كان الفعل کچری او فعل علامه ورسره وجدل ویستلو اشاره کوي چې کان تامه دی خبر ته حاجت نشته کچری موجود شو فعل الکه صرف د فعل خبره کې دا قصه چې تکمه کې عامل د مفعول معه بیان دا خو کله کله اسم فاعل هم راځي کله کله اسم مفعول هم راځي کله کله صفت مشبه هم راځي او تا خبره د چا وکړه نو علامه جواب کوي فعل نه مراد فعل لغوي دی حدث هغه به دغه حدث به په فعل اصطلاحي کې مراد دی هغه هم مراد شو په صفت مشبه اسم فاعل اسم مفعول کې مراد دی هغه مراد شو اے ما يدل فعل مراد هغه شی دی چې دلالت په حدث کوي څوک چې په حدث دلالت کوي کغه فعل وی فيعم الفعل هغه په حدث دلالت کوي فعل په حدث دلالت کوي کنه
و اسمي الفاعل او کدو اسمونه یعنی فاعل او اسم فاعل او اسم مفعول دا دوړم په حدث دلالت کوي لفظ فعل دی تم شامل شو والصفه المشبهه صفت مشبهه تم شامل شو ځکه هم په فعل حدث دلالت کوي کنه وغيرها دا څه ورزه نو فإن كان الفعل لفظا كفعل سو اول صورت بیانای وجاز العطف او عطفم سو جائزو نو به ور بس عبارت سره فل وجهانی دواړه وجه جائز دي عطف هم مفعول معهم وجاز العطف عطف جائزو توجه اکبر غوري زب یو صورت دروخه ما عطف اعتراض عطف ببکی جائز وی او فل وجهان بنوي بلکې معطوف جوړول بواجب وي مفعول معه نشي جوړولای تا خو ویلو چې فعل لفظي عطف جایزو نو معطوف هم جوړول شي مفعول معه هم جوړول شي زبر دروخه مفعول معه به نشي لك جاءني لك ضربت زيدا وعمرا عمرا ته وګوره اسم دې پس دواونه دي ده کنه دي او عطف دلته جائز دي چې عمرن په زید باندې عطف شي نو دلته خو تعین د عطف دی ښا واجب دی عطف کول عمرن معطوف دی په زید باندې مفعول ما هو نشي جوړولای دواړه بشریک مفعول به دي اوس بچکه پوه نه شي به جواب دادې ولی سے وجازه کې زمونږ د جازه نه مراد امکان خاص ته ښا څوک ته مراد دی جا امکان خاص دې ته ویل کېږي چې جانب مخالف هم ضروري نه وي جانب موافق هم ضروري نه وي جانبین نه ضرورت سلب وي نو عطف جائز دی ضروری واجب نه دی او جانب مخالفي چې عطف دی ممتنع وي اغم نه یادوما وجاز العطف معنا چې عطف صرف جائز وي ضروری بنوي جانب مخالف کم جانب موافق کم ضرورت سلب ضروری بنوي واجب با نوي او تاسو کوم مثال پیش کو دلته خو سره واجب دی او موږ رضا خبره کړې و موږ د امکان خاص خبر کړې و په نه شری به جواب داري به جازه کې څوک مراد د امکاني خاص چې جانب موافق ضروری نه جانب مخالف ضروری نه او تاسو کوم مثال راوړو دی کو جانب موافق چي دي وجاز العطف دا خو واجب دی ضروری دی دا نه یادوم کنه رسید فإن كان كما يار وجاز لم يجب واجب نوالات عطف ولم يمتنع ممتنعهم نو واجب جانب موافق نو ضروري ولم يمتنع ممتنع نو جانب مخالف نو ضروري يعني امكان خاص نشد شوا فلا ينتقدوا نقذ نواردي بمثل ضربت زيدا وعمرا باندي وللوجوب العطف فيه تكفدلت عطف واجب دي ومن د جواز خبره کو ولي واجب دي دلت عمرن کی دریم جز د مفعول ما هونه دي موجود د تعریف پس د وونه دي اسم دي منوي پس د وونه دي په معنا د ما دام منو پس د وونه دي دام منو هو په معنا د معنا دي یو یا چې دلته د عمرن د فعل د معمول سره مصاحب نه دي په مکان یا په زمان کې دا خبره به کې نشته نو په معنا د مع نشو خجي فالوجهان دو وجب جائز وي العطف یو عطف جائز وي ما تو به جوړ کی والنصب والبنصب جائز وي على المفعوليه چې مفعول ما هو جوړ کی جائزان فالوجهان جائزان د اعتراض نه جواب دی چې فالوجهان جزاء د جزاء خو جمله دا خو مفرد دی مبتدا د جواب دا دی خبر محذوف دی کنه فالوجهان جائزان نو جزاء پر جمله شورا نه جئت انا وزيد دلته عطف جائز دی ښا ځکه دا قاعده د رسو برا لراشي کله چې اسم ظاهر عطف شي په ضمیر مرفوع متصل باندې اكد بالمنفصل نو عطف بالا جائز کیږي چې ضمیر مرفوع متصل تاکید راوړي په ضمیر مرفوع منفصل یا په فاصله وغيرها سره اذا عطف على الضمير المتصل اكد بالمنفصل کافي عبارت د رسو راځي دلته تاکید راغله باندې سره نو زیدون بالرفع ویل شي على العطف چې تو باندې عطف کې فاعل بشي وزیدن هم ویل شي بالنصب چې دا به منصوب وي على
مفعولیتی مفعول ما ہوئی جوڑ کی و الا دوم صورت کچری فعل لفظی و عطف جائز نو اس مجبوری دے سبکو مفعول ما ہو بجوڑو نو و الا اے و ان لم یجوز العطف کچری جائز نو عطف بل یمتنعو بلکہ ممتنعو تعین النصب و نصب متعین وی مثل جئت و زیدن زیدن مفعول ما ہو دے اسم دے پس دواو ندے او په معنا د ما دے بس تعریف به صادق شو مفعول خنو معطوف به کنه معطوف نه جوړیږي ولی زید به عطف کې به تو باندې په ضمیر مرفوع متصل باندې حالان کې اسم ظاهر چې په ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کې تاکید به راولي ضمیر منفصل سره یا په فاصله و غیره سره دلته یوم نشتا فإن العطف ذکاتب چره الګ اوري هغه کسان سرتا فإن العطف عطف فيه ممتنع بدې کې من دي لعدم الفاصله فاصله نشته بيبس چره فاصله نشته لا بتاكيد المتصل بالمنفصل انا داسې فاصله شته چې تاکید د متصل په منفصل سره راغلی ولا بغیر ان فاصله په بل شته لرنه دا فاصله په کار ده نشته نه فاصله کله په تاکید سره کله بغیر سره دریم صورت وان كان الفعل کشر فعل معنوی عطف جائز و نبی حکم څه لګولې سره عطف بکو دا سیمبلیو کنه وجه څه مولي سب عطف وکو کنه نبی با عامل چی کنه هغه به لفظي شي کم چې معطوف علیه ولا عامل دی به معطوف کیم شي او کوم مفعول ما هو جوړ کو نبی با عامل فعل معنوی شي نو فعل معنوی عامل جوړول د ضرورتن وی او کماتو به جوړ کو نو فعل عامل به لفظي جوړ شي دلته ضرورت نشته ما بخل پوهه نه شولې عطف ول متعین دی ځکه عامل کچره منګه مفعول ما هو جوړ کو عامل به څوک شي فعل معنوی او فعل معنوی عامل جوړول دا ضرورت په بنا باندې او دلته ضرورت نشته ولې نشته ماتو به جوړ کا کنه فعل لفظي به عامل شي ما جاز لعذر بطلب زواله دا زمون فقهي ماده ده او الضروره تقدر بقدرها کس نمبر ماده ده ضرورت خو بقدر ضرورتي کم ده کې ضرورت نه به بلو به نه کې ته په دې پوهیږي کنه وګورئ وإن كان الفعل كشريو فعل وإن كان معنى الفعل مرجع ده ضمير ده معنى امرا معنويا امر معنوي مستنبطا من اللفظ چې د لفظ نه مستنبط شوی یعنی لفظ کی ذکر نو البته عقلا د لفظ نه معلومیدلو وجاز او جائز عطف جاز دلته به وی لم يمتنع په معنی د امکان خاص ته کا واجب نو من نو تعین العطف متعین بل څنګه بری خو دلته څنګه ها تعین العطف بر لکیره ده حيث وجه ترى ځکه که عطف موکو عامل به څوک جوړ شي لفظي حيث لا او که مفعول معهم جوړ کو عامل به څوک جوړ شي معنوي حالان کې ضرورت ورته حيث لا يحمل على عمل العامل المعنوي اگر چې حمل بنشي په عمل د عامل معنوي باندې حمل نشي بلا حاجت نشته ځکه مع جواز وجه اخر وجه اخر اشتکنه نو ځکه چې وجه اخر شته نو کم کار چې د ضرورت په وجه هغه پرېده به ته د لوګي نمرې څنشته نو مردار خړلې شي سیدا خو که خاصه حلال شته نه به مردار خړلې شي نشي کا ته د مرض نمرې علاج یو حرام علاج دی بل نشته نو کولای شي ټیک د ضرورت دی خو که حلال علاج وي به حرام کولای شي الضروره تقدر بقدرها ما جاز لعذر بطل بزواله مخرا زي 21 نمبر کم دې ته ورسېدلو اولات فاتب بکو دغه وجه خرجت کنه نحو مال زيد وعمر دلته وګورئ وعمرن کشي معطوف بشي وعمرن کشي مفعول ما هو بشي نو که وعمرن جوړ کو معطوف به جوړ کې عامل به لفظي وی لام لزيد وعمر او که عمرن شامل به معنوي شي نو لفظی کے ہوتے ہوئے معنوی کو عامل بنانا جائز نہیں ہے وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ او کچری څلورم صورت
عامل مانوی دی منگا فعل یا دو عامل وائے گا عامل مانوی دی عطف جائز نہ دے مجبوری دا وصبا مفعول ماہو جوڑو وإلا اے وإن لم يجوز العطف بل امتنع بلکہ منو نوستعین النصب حیث لا وجه سواه وجه دار چی بلا وجه نشتا نو هم دقی وجه دا چی وجه نشتا پرابلم دار چی پرابلم نشتا نهو مالک وزیدن دلتا اسو گری مالک وزیدن وما شانک وعمرا توجو جی وزیدن اسم دے پس دواو ندے وو بمانا دما دے مفعول ماہم جوڑی گی معطوفی کا پکاب باندے خواطب نہ صحیح کی گی کنا ولی رستو قائدہ روانہ دے انشاءاللہ وایو بے چی عطب کل پا ضمیر مجرور باندے کے عید الجار و اعادت حرف جر بکے دلتا دوبارہ حرف جر راغلے مالکا ولی زیدن شتا کل چی اسم ظاہر عطب شی پا ضمیر مجرور باندے واجب دا چی اسم ظاہر باندے با اعادت حرف جر کے ذکر عامل زویبہ لے دوبارہ بے رو باسی او دلتا یادشتا نشترے نا پی گئی پی نو ما لکا ولی زیدن وی خٹک دا خود سے ہونا دے او بل وما شان نو کا مضافی لہی دا دام ضمیر مجرور دے وعمرن اسم ظاہر پہ عطب دے اسم ظاہر چھ بضمیر مجرور عطب کے اعادت حرف جر بکار دا دلتشتا نشترے بلا وجہ وما شانو کا وعمرن کی بلا وجہ مشتا دلتا رسائل مقصد دا دے وما شانو کستا شان سنگ دے وعمرن او دا عمر شان سنگ دے دا مطلب دے نرسی بھی دا شان دلان دے راوستو ستا شان سنگ دے دا عمر شان سنگ دے او کا پشان باندی عطب کی اچھا عطب کی پکاب خونا عطب کی پشان عطب کی نبی بدسی شی وما شانو کستا شان سنگ دے وعمرن عمر سنگ دے ذکر دا شان دلان دے ران لے حالانکہ مقصد دا غدا دے شستاو دا عمر دوارو شان سنگ دے او دلتا سنگ شو ستا شان سنگ دے عمر ذات خبرہ مقصود فوت شو فإنه امتنع العطف دلتا ما تب من دے فیما بدوارو کی لئن العطفا ذکر عطف چرے علی الزمیر المجروری بلا اعادت الجار رہے ضمیر مجرور باندے بغیر دے اعادی دے جارنا غیر جائزن بلا ولم یجوز عطف عمرن جائز نے دے علی الشان باندے کباندے خواسب نکی کی پشانی عطب کی نبی بدشان دلان دے رانشی نو اذ سوال عن شانیما بیلان جدا دا چی سوال دوارو دشان ندے لا عن شان احدیما و نفس الاخر دا سی ندے چی شان دا احدیما نسوال لے یعنی دا مخاطب او دا عمر دا ذات ندا سی ندا وانما حکمنا بمانویت الفعل فی هذه الامثلہ علاکہ منگوی الفعل مانوی دی مثالوں نے کی مویل من فیصلہ وکللا حکم مولا گولو فمانویت دا فعل باندی بدی مثالوں نے کی وجہ ویزا دا ما چی رازی کنا ما شانو کا او ما لکا اقلن دا دینا تصنعو وغیر فعل معلومی کی دغی تا فعل مانوی وی نو کم چی اقلن دا لفظ نمعلومی کی فعل مانوی سے تعریب آغا فعل چی لفظ کی نوی ذکر خو اقلن دا لفظ نمعلومی کی لأن المانا ما ذکا مانا لفظ سلے لأن المانا ذکا لأن المانا ذکا مانا چی دا ما سمانے دا صحیح دا لأن المانا ذکا مانا چی دا ما تصنعو دا ما مانا چی دا وورا لأن المعنا ذکا مانا دا ما چی دا علی بلا مہدی دا ما مراد دا مانا دا ما چی دا چی دا ما تصنعو وصحیح شو المانا اسم ما تصنعو خبر وما يماثل دغشان دي چکا مماثل لی فمانا ما شانو کا وزیدن سرا ما تصنعو وزیدن ومانا ما لك وزيدا سدا ما تصنع وزيدا او مانا ما لزيد وعمر سدا وما يصنع زيد وعمر الحال وين الشيء سباب خلاصه ان شاء الله دليل وتسلور